ماشومان سکے زنانا پا کیمرہ باندې اوري او ټول څه وایي پاکستان 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 نیکه دا وطن جوړ کړی دا یې د دې لپاره نه دی جوړ کړی چې د دې په غرونو په میدانونو کې هره ورځ یو ریحان صاحب شهید کېږي دا د دې لپاره نه دی جوړ دا د دې لپاره جوړ دی چې د دې ځوان به د دې نو د وطن په کار استمټي د هغې نه نښه اخیستې کېږي ولې د 25 کروڑ عوام لیډر په جیل کې اچولی کېږي علي محمد شهریار افریدی شاه محمود قریشي ډاکټر یاسمین راشد بې شماره لیډران سره د عمران خانه مونږ خو د دې وطن د سوکالۍ سوچ کړی مونږ خو د دې امن سوچ کړی دا سوچ خو نه و کړی چې د ریاست د دین د اسلام د پاکستان په تحفظ کې به دا انعام ملاویږي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم اردو شعر دے توجہ وارم بس پرے دے سکم جو والا دیس شور پکڑ داجل نشتا بس آواز رسی مانا ضرورت لاری سڑیا حدیث عمران خان من کا پستر وہ خنخ کاری ولی بدا خلق عاشقان دی ذکر چاہا عاشق رسول اللہ اردو شعر دے ناصر کاظمی لگو توجہ وارم بے خبر مخی وضو پہ مقصد دیتا بیم درخت کٹ گیا لیکن وہ رابطے ناصر درخت کٹ گیا لیکن وہ رابطے ناصر تمام رات پرندے زمین پہ بیٹھے رہے یو ونه دا هغې کې مرغۍ ناستې د شپې د هغې جالۍ هغې ونې سره د هغې خوشحالي هغې ونه کې سار سار دا مرغۍ आवाज کوي خپل رب आवाज کوي د رب ثنا وایي او بیا وختي سار مولا بانګ مال دا مرغۍ وځي او ماښام خپلې ونې له راځي او سار شي او ماښام شي او میاشت او کال تېره شي او په دې کې یو زمانه یو نسل تېر شي او اچانک داسې یو ورځ وشي چې دا مرغۍ سار وځي خو چې ماښام راشي نو ونه نه د دې شعر دا مطلب دی چې هغه مرغۍ ټوله شپه په ځمکه ناست دی دا هغه مرغۍ دي نن په ګاروشا کې په ځمکه ناست دي هغه ونه عمران خان دی هغه سوچ پاکستان دی داسې مه کوه مړه ما خله د دې قوم نه لیډر مړه دا قوم مه به یې پلاره کوه هر 50 کاله پس دی له الله تعالی د پلار په شان مینه ناک کړي او 2 لاس او 2 سترګې ورکړي خو ظالمان یې ځینې والي دې سړي خو بله خبره نه ده کړې زه خو د دې ماشوم عمره په اول جومات کې وم دې عمر ته راورسېدم چې زما خپل بچی اوس په 12 کې سبق وایي ما د دې سړي د خولې نه یو خبره لیدلې ده یو اواز اورېدلی دی یو ناره مې لیدلې ده یو عمل مې لیدلی چې کوم ځای ته تللی د پاکستان جنډه یې اوچته کړې چې کوم ځای ته تللی پاکستان زنده‌باد یې ویلې او نن هغه نشته او د هغه دا بچي د فکر بچي ولاړ دي په دې ځنګلو کې په دې ونو کې په دې بوټو کې پاک سرزمین وي ترانه وي دا یو انقلاب نه دی دا یو انقلاب نه دی چې د عمران خان په جیل کې دی خو د هغه د فکر بچي راغونډ شوي مشران سکې ځوانان سکې ماشومان سکې زنانه په کیمره باندې اوري او ټول څه وایي پاکستان پاکستان زما ورو دا هغه سوچ دی چې په کوم سوچ باندې دا پارټي جوړه شوې وه د نن 29 کاله مخکې چې دا پاکستان به هغه پاکستان جوړول څه لپاره چې زموږ پلار نیکه دا وطن جوړ کړی
دا یې د دې لپاره نه دی جوړ کړی چې د دې په غرونو په میدانونو کې هره ورځ یو ریحان صاحب شهید کېږي. دا د دې لپاره نه دی جوړ، دا د دې لپاره جوړ دی چې د دې ځوان به د دین او د وطن په کار استعمالېږي. ډېر کاله مخکې چې لا پاکستان نو جوړ شوی، قائد اعظم محمد علي جناح کشمیر ته ځي، کشمیر ته په دوره باندې ځي. څنګه چې نن دا هلکان دي ګڼه ګوڼه ده، په هغې کې چې ته یو کس دي کولی دا یو نوجوان پرېوتی او تندی یې لګېدلی کشمیر او وینه ترې روانه شوې په جړا شوې. محمد علي جناح صاحب ورته وایي ته ولې ژاړې؟ دا خو به دا ډېرې سختۍ راځي د پاکستان په جوړولو کې. هغه ځوان هم کشمیری مجاهد و چې د نر سړی و، د نر سړي بچی و. ورته وایي قائد اعظم میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرا خون نکل رہا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ خون تو میں نے संभाल के रखा है कि ये मैं इस्लाम या पाकिस्तान के लिए मेरा खून बहेगा, इसलिए तो नहीं है कि अपनों के हाथों धक्के खा के मेरा खून निकले. मुक्तबाने पूछे दा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु कीमती विने दा चाम नवा अगम तुए शवा हो जमंगा खबर दादा वो दा कीमत दा खुने व न खदादा چې دو مسلمانان بخپلو کې جنګېږي، وینه به تویېږي، وجلو والا ته به دا پته نه لګي چې وژنه مې ولې او مړ کېدو والا ته به دا پته نه لګي چې مرم ولې، خو وینه به هم تویېږي، وجلو والا به مسلمان وي، مړ کېدو والا به مسلمان وي. دا هغه وخت دی، په دې وخت کې د قوم ته د یو لیډر د یو سوچ د یو فکر د یو پارټۍ او د یووالي او د وحدت ضرورت دی، نه چې د دې چې مونږ دا وطن او دا قوم چې کوم دی په خپلو کې په ټولګو کې تقسیم کړو. دا د دې قوم سر مذاق دی چې هره ورځ لس کاله ورته واوروله او څوارلس کاله ورته واوروله. دا د ټولو نه بر عدالت هغه ځای کې دی او لاندې په ځمکه باندې دا 25 کروڑ دی. ته ورته سزا ورو دی پټ فروری واپس پاس کوي که زما وروڼو او ملګرو دوستانو، تاسو به د تاریخ په کتابونو کې کتلي چې کله میدان جنگ کې په جهاد کې ما مجاهدینو په جهاد کو نو یو کس علمدارو، څنګه چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خاندان کسو عباس علمدار چا سره چې په جنډه هغه ته به علمدار وي. تاسو به د جنگ بدر د غزوه بدر هغه تاریخ کتلی چې یو صحابي شهید شو نو هغه بل جنډه ورکړه، جنډه یې غورځېدو ته پرې نه ښوده، هغه بل ورکړه، یو لاس یې کټ شو په بل لاس کې ونیوله، چې هغه لاس یې کټ شو په دې بدن سره ونیول چې سر یې کټ شو بل اوچته کړه. دا د اسلام د پاکستان د دفاع د دین د حضور امت رسول صلی الله علیه وسلم د دفاع یو جنډه ده چې مونږ اوچته کړې ده. صرف په ګاروشا تخبه او مردان کې نه، یونایټډ نیشنز کې، اقوام متحده کې د امریکایانو، یهودیانو، نصرانیانو په منځ کې د حرمت رسول جنډه چې چا اوچته کړې نن یې په تورو تمبو دننه کړې. دا انعام به ورکوو مونږ د امت مسلمان لیډر ته. ای قوم تا نه تپوس کوم، تا نه تپوس کوم اوس مونږ سره څه لار پاتې شوه؟ دوه لارې دي، د ټوپکو د تخریب او د امن د سیاست. زمونږ په دې قوم باندې د امن لار پرزو ده، د سیاست لار پرزو ده، یو پرامن تحریک پرزو دی. مونږ د ټوپک او دهشتګردۍ خلاف یو. دا ټوپک به رالو خو په خپله پسې نه، د ملک په دشمن پسې، په هندوستان پسې، په اسرائیل پسې، په نصرانیانو یهودیانو پسې، څوک چې په مونږ حمله کوي په هغې پسې. ظلم زبردستي لپاره نه، مونږ خو د دې لپاره تحریک نه دی جوړ کړی چې دا وطن دی یو بل سره په وینو رنګ شي. نو بیا ولې زمونږ لارې بندېږي؟ ولې زمونږ پارټي د هغې نه نښه اخیستې کېږي؟ ولې د 25 کروڑ عوام لیډر په جیل کې اچولی کېږي؟ علي محمد، شهریار افریدی، شاه محمود قریشي، ډاکټر یاسمین راشد، بې شماره لیډران سره د عمران خانه. مونږ خو د دې وطن د سوکالۍ سوچ کړی، مونږ خو د امن سوچ کړی، دا سوچ خو نه و کړی چې د ریاست، د دین، د
د اسلام د پاکستان په تحفظ کې به دا انعام ملاویږي چې د وطن په یو قیمتي بچی باندې به ډزې کېږي. الله یې مرګ نه و لیکلی، الله بچ کو په وطن کې څلور ګوله یې وخوړی او بیا هم وایي چې پاکستان زنده باد، پاکستان زنده باد. چې کله یې د اډیالۍ نه راوستم پېښور چې زما دپاره یو قسم د دویم کور درجه لري، ځکه چې مردان کې پیدا شوی یم، پېښور کې لوی شوی یم، هلته مې سبق ویلی. زما د کمپیوټر د انجینرینګ د وکالت تعلیم د پېښور نه هغې پېښور کې چې کله اولنۍ شپه پېښور جیل کې زما کېږي نو په هغه چکۍ کې مې اچوي، کم چکو کې چې صوفي محمد صاحب یې پخوا اچولی او چې په جیل کې زیاتې وکړي نو د سزاوارې په بیا په سوري چکۍ کې اچي، داسې و چکۍ چې 6 فوټ او د غسلخانې اوبه جانمازه پورې راځي او لاندې د ګنده نالۍ بهیږي. زمونږ دا انجام شو، زمونږ دا رزلټ شو د پاکستان سره، د پاک فوج سره، د ریاست سره، د کشمیر سره، د فلسطین سره، د حرمت رسول سره، د قرآن سره د وفا دا انعام دی. مونږ بیا هم صبر کوو، مونږ بیا هم پاکستان زنده باد وایو. مونږ نه، زمونږ نیکه هم ویلې، زمونږ پلار هم ویلې، مونږ هم وایو. زمونږ دا روان نسل نو څه وایي؟ پاکستان زنده باد، پاکستان زنده باد. مونږ پرېږده، مونږ ځان لار خوښه کړې ده، مونږ ځان لیډر خوښ کړی دی، مونږ ځان د انصاف لار خوښه کړې ده، مونږ ځان عمران خان خوښ کړی دی، مونږ ځان تحریک انصاف خوښ کړی دی او مونږ دا عهد دی او دا زمونږ کوشش دی چې د کلمې په نوم ملک باندې به د کلمې د نظام کوشش کوو انشاءالله. د مدینې د ریاست خبره چې کله چیرمین عمران خان صاحب سابقه وزیر اعظم وکړه دا صرف یو ناره نه وه، دا یو سوچ دی، داسې نوی سوچ خو نه دی، داسې عمران خان خو نه دی راوړی، دا خو 1400 کاله مخکې حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم راوړی او د حضور صلی الله علیه وسلم د بعثت او بیا د دنیا نه پردې نه پس 1400 کاله پس 1400 کاله پس پاکستان نومي ملک په وجود کې راځي او د هغې موټو سره پاکستان کا مطلب کیا؟ لا اله الا الله. دا صرف په خولو ناره ده که په عمل کې به راوسته غواړي؟ چې په عمل کې راولي څوک بیا راولي؟ د نیکه نسل لاړ، د پلار نسل قبر ته ورسېد، موږ 50 ته نږدې یو او دی بچو دا بچي به سبا بیا منډې وایي، دی به هم سټرګل کوي، دی به بل عمران خان سره منډې وایي، موږ به تر څو پورې په خپل وطن کې منډې وو. بار د اسلامي دنیا تپوس به کله کوو؟ دا په کشمیر کې چې دا موږ د خویندو میندو بې عزتۍ کېږي، دا په فلسطین کې چې روزانه دومره ښکلي ماشومان شهیدان کېږي، د دې تپوس به کله کوو؟ که نن موږ یو نه شو نو بیا به دا کار کېږي، خو دا نسل به یې کوي، خو په موږ باندې به آفرین نه وایي، موږ باندې به بد وایي چې موږ ته هم د کل عالم اسلام جنګ پرېښودو، د کلمې په نوم چې مو وطن ازاد کړو، د کلمې نظام ولې نه ورکوئ؟ دا صحیح ده، دا کوشش دی. پاکستان تحریک انصاف څه سیاسي پارټي نه ده، دا ته د اقتدار ته د تلو څه سیړي یا څه پوړی نه ده، دا اقتدار د الله د رضا دپاره په ځمکې باندې د الله د نظام راوستو یو مضبوط ګام دی. ګاونډ شاه په دې کښېنه، مضبوط ودرېږه. دا د علي محمد او د مشواني خبره نه ده، دا اوس د عمران خان خبره نه ده، دا ستا خبره ده چې تا چاله ووټ ورکړو هغه ستا په ننګ غیرت کړی، اوس په ته غیرت وکړه. زما خپل شعر دی چې په ننګ د یار ونه کړي غیرت، خدایه پاک که دا وطن د داسې پښتنو نه علي محمد خو سره ولاړ دی. شکر دی ډېر کمزوري عمل والی یم خو ایمان مې مضبوط دی، نه یم خوځېدلی دی، نه یم وروسته شوی دی. چې وی استعفا نو استعفا، چې جیل نه جیل، چې وی چې دا پارټي هغه پارټي نه یو پارټي پاکستان تحریک انصاف. او د پښتو یوه ژبه یو خبره یي دې پورې مې خبره کړې ده چې ته خو ما یادې که دا خان صاحب دا خپله پارټي پرېږدي، علي محمد یې نه پرېږدي، دا زما پارټي ده، دې له ما ځواني ورکړې، ما په ژوند کې مال نه دی ګټلی، ما په ژوند کې د وطن دپاره سیاست کړی. ما ته هغه وخت یادېږي نن د 10 کاله مخکې د 35-36 کاله یو نوجوان علي محمد او د هغه نه کم عمر مشواني او دا سعید
او دا مرګري دا مستقل شاه دا زمونږ د پی ټی آی سټالورټس نوجوانان چې هلکان هغه وخت کې په دې ټالونو باندې په دې بازارونو کې په دې کوکو باندې په دې پټو دلته موږ پروګرامونه کړي دلته موږ ناستې کړي دلته موږ کمپین کړی لاس کې به زمونږ هینډ آوټس هینډ بلز او بروشرې به وې ورکولې به د عمران خان هغه 2013 کې لس کاله وشو الحمدلله په لس کاله کې عمران خان او علي محمد او طریق انصاف نه د دین د خبرې نه خوځېدلی یو نه د حرمت رسول صلی الله علیه وسلم او که د امریکې سره به ډغره والې نه په دې نه ده والې چې مونږ ته د عالمي طاقتونو سره د جنګ شوق دی خو مونږ ته د خپل وطن د سالمیت او د حرمت او د خوددارۍ او د غیرت د بچ کولو مونږ ته دا جذبه ده چې زما په وطن کې بغیر ممالک کډې نه جوړوي د دې ځای نه به الوته کې په افغانستان پسې نه پاسي زه به د غیرو په اشارو باندې نه کښېنم پاسم زه به تعلق ساتم د دوستۍ په بنیاد غلامي زموږ مشرانو په هغه ورځ ښخه کړې ده چې کله 14 اګست 1947 کې دا ترانه وي چې که ما ته وسو ټوله دنیا پاکستان ته ګوري دا عام ملک نه دی خپل اهمیت وپېژنه خپل حیثیت وپېژنه اے پاکستانی نوجوانا ځان وپېژنه ستا مقام څه دی وی وہ جوا ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا وہ جوا ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا شباب جس کا ہے بیداغ ضرب ہے کاری کل عالم اسلام کی ستا پسر دا زموری دا کتی اوچتے او کی نہ اوچتے زیدت اویم تانا با اللہ تپوس کئی چی نم وطن میں دا کلمے پا نم در کرو تا دا غیارو پلاس خرس کو نیم دنا راو چی کم نیم پاتے دے اگر امریکیو دے انگلینڈ پا اشاروں پا لندن پلان چلے یو پلان دے وطن دا پکار دے اسلام آباد پلان چی کم با پاکستانی عوام پاس کئی وغا پلان سے پا بند کوٹوں کی نا پا کلاو میدانو نبانے دا عوام پا پیسے کئی چی عمران خان واری کمیا صاحب غواړي او که زرداری صاحب غواړي دې پنډال دې گاروشا دې تخبه او دې مردان او پختونخوازان انتخاب کړي کون بچائے گا پاکستان عمران خان کون بچائے گا پاکستان عمران خان انشاءاللہ اس بعد ہائی کورٹ کے د دې گریوان نه راخو نو دا شپږ فوټه عمران خان نه دا وزیر اعظم پاکستان دا 25 کروڑ نمائندہ دا هغه بې عزتي ده عوام بې عزتي ده که په دې پوهېږو چې زه یو کس وزیر اعظم کم او ته د عدالت د خاطې نه پر اخښلو بوځې دا ته د قوم د هغې منډېټ ته سپک ګورې داسې مه کوه داسې مه کوه دې قوم له عزت ورکړه ځکه چې دې قوم د له عزت درکړې ولاړ یو که خیر یو مطمئن شو د گاروشانه انشاءاللہ بار بار وہ جلسی کو کلایا وہ کافی دا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين امين پاکستان زندہ باد